بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما. نو محسنات معنویه هغه شروع شو تیر سبق کې منګه استخدام او استطراد ویلو. استخدام موږ وی چې یو لفظ دسی چې داغه دو معنی وي او د دې لفظ نه یو معنی مراد واغستل شي او بیا هغه ته ضمیر راجع کول کیږي. ضمیر چورته راجع کې بل معنی مراد اخلي. یو قسم دا او لکه فمن شهید منکم الشهر فليصم. او دویم قسم دا چې یو لفظ دو معنی وي او هغه لفظ ته دو ضمیرونه راجع شي. او یو ضمیر چې راجع کوي یو معنی به مراد یو بل ضمیر چې راجع کوي بل معنی مراد وي. لکه فسق الغضاء الساكنيه وانهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. نو ساكنيه کې د هی ضمیر نه مراد مکان غضا او د شبوه کې د هو ضمیر نه مراد نار غضا. دا د مراد. بیا موږ استطراد دې ته ویل کېږي چې متکلم یو خبره شروع کړي خبره به مینس کې پریری او د سم مناسبت ته جن دای خبره تفصیل ذکر کې او بیا چې حکم خبره اول دا پنیمه کې پرې خودري دا کې بیا تفصیل چې دا وکي. لکه ان اناس لا نرى القطر صبة اذا ما راته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكره آجالهم فتطول. نو بیا په اخره کې د خپل قبيله بیا صفت شروع کړه د امامات منا سيد حتف انفه ولا طل منا حيث كان قتيل. نو د خپل قوم بهادری بیان ولا په مینس کې بګی د عامر او د سلول حج بیان کړل او به په اخر کې بیا د خپل قوم هغه فخر بیان کړو. نن سبق کې 12 نمبر دی الافتنان. افتنان دې ته ویل کېږي چې دوا مختلف فنونه پکې راجم شي. مطلب دا دی د خپل خبرې کوي په خپل خبره کې دوا مختلف خبرې ته اندار راجم کی. لکه غزل او حماسه. غزل او حماسه مطلب دا دی چې د چا یو کلام پیش کین او پای کې د غزل کې دای کنه چې په غزل کې د خپل محبوب او د محبوبي داغي چې د صفاتونه کوي او په حماسه کې د بهادرۍ خبرې کوي. نو د دې یو کلام پیش کوي چې پای کې لکه د غزل پکې همي او پای کې د بهادرۍ خبرې همي. دغه کلامي چې پای کې هم مبارکبادي وي او هم چې نه دا پدې کې غمرازي وي تعزیت وي. نو دوه مختلف قسم فنون جمع کول په یو کلام کې دا چې نه دا ګران وي. ځکه چې یو قسم یو شانتي راغی تاثرات انسان یو شانتي او بل ټایم کې چې دا بل شانتي وي او د یو د پاره یو شان تاثر پکار دی بل لپاره بل شان تاثر پکار دی. نو په دې افتنان کې دا چې دوا جدا جدا دا پکې بیانې لګل کې دا لیکلي دي. تاسو دې کتاب کو وایو کتاب کو په مخ وسره زو. الافتنان افتنان څه ته وایي؟ او هو الجمع بين فنين مختلفين. د دوو مختلف فنونو په منځ کې جمع راوستل. فالغزل والحماسه لکه غزل او حماسه. حماسه معنا د بهادرۍ خبرې کول. لکه مطلب یو کلام دسی چې بدی کې هم د غزل یعنی هم پکې د معشوقې هغه دغه خوبیان بیانې او هم پکې د بهادرۍ خبرې کوي. والمدح والهجاء او دغه شان دی یو کلامي پای کې مدح یعنی مدح د چا تعریف بیانول او هجاء د چا مذمت بیانول. نو دغه کلامي چې بدی کې هم مدح پکې هم پکې هجاء دي. والتعزیه والتهنئه او دغه کلام چې هم پکې تعزیت وي. تعزیت چا سره غم راضي کول چا په غم باندې ځان غمجن کول او خفه کېدل او تهنئه چا ته مبارکبادي ورکول. فقول عبد الله ابن همام السلولي حين دخل على يزيد وقد مات ابوه معاويه. چې د دې پلار معاويه مرشه او د یزید پلار معاويه چرندا وفات شو او دا د یزید ته مبارکبادي ورکوله. نو اوس د یزید سره خبره کوي. نو دوه قسمه خبرې دي. یو خدا چې پلار دی وفات شوی دی نو د پلار په وفات باندې تعزیت وسره کړی دی
چې زه په تا باندې خفه یم او ته ډېر زیات غمجن یې خو د دې سره سره دته چونکې بادشاهي میلاو شوله چې پلار یې وفات شو نو اوس دی بادشاه شو نو به هغه بادشاهۍ باندې ورته مبارکبادي چې دا هم ورکړې ده نو دی ورته وایي وخلفه هو في الملك وقد مات ابوه معاويه چې حين دخل على يزيد يعني عبد الله بن همام بن سلول داخل شو په يزيد باندې او وقد مات ابوه معاويه او د يزيد پلار معاويه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه هغه وفات شو وخلفه هو في الملك او دا يزيد دا غا بادشاہ جوړ شو دا خلیفہ جوړ شو په بادشاہت کې نو څور دی وای اجرك الله على الرزيه وبارك في العطيه واعانك على الرعيه فقد رزقت عظيما واعطيت جسيما فاشكر الله على ما اعطيت واصبر على ما رزقت فقد فقدت الخليفه واعطيت الخلافه ففارقت خليلا ووهبت جليلا نه اجرك الله على الرزيه و الله دې تعالی په دې مصیبت باندې اجر درکې ندا مبارک به دغه د تعزیت ته چې تا دا غم در رسیدلې تکلیف در رسیدلې الله دې تعالی په دې باندې اجر درکې وبارك الله لك في العطيه دا اوس مبارک بادي دا چې الله دې تعالی ستاده عطيه انتل چې الله پاک دا کم سیدر کو بادشاہي پدې کې الله تعالی برکت واچي واعانك على الرعيه دا اوس دعا ده چې اعانت وکي الله ستا بری رعایا باندې فقد رزقت عظیما پیسې ته یو غټ مصیبت در رسیدلې تکلیف در رسیدلې نو دا ګور بیا تعزیت ته واعطيت جسيما او تا ته ډیر غټ بادشاہي چې نن درکړل شوی دا مبارک بادي دا فشکر الله على ما اعطيت فشکر ادا کول الله په زمانه چې درکړل شوی دا بیا مبارک بادي دا واصبر على ما رزقت او کوم مصیبت تکلیف چې تاسو ته رسیدل پلار دی وفات شوی نو بای باندې صبر کوا نو دا تعزیت ته فقد فقدت الخليفه په حضرت خلیفہ چې نه دی ورک دی کو مطلب یعنی پلار دی وفات شو هغه نه دا تعزیت ته واعطيت الخليفه او تدا خلافت درکړل شو جدا مبارک بادی دا ففارقت خليلا پس ته جدا شوی د خپل دوست نه تعزیت ته وهبت جلیلا او د عظیم شان شي درکړل شو نو دا منظوم کلام د پیش کو منصور په نصر په صورت کې او شعر اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة واشكر حباء الذي بالملك أصفاك لا رزء أصبح في الأقوام نعلم كما رزقت ولا عقباك اصبر يزيد صبر کوا فقد فارقت ذا ثقة فارق يفارق مفارقه جداواله پای سره جدا شوی دی او معتمد سړی نه د اعتماد والا سړی نه دا ګوره متعزیت ته چې یزید تصور کوا زکه تا د قابل اعتماد سړی نه دین دا جدا شوی واشکر حباء الذي بالملك اصفاك او ته شکریا ادا کا د هغه نعمت د هغه ذات د نعمت شکریا ادا کا الذي بالملك اصفاك چې هغه په دې بادشاہت باندې تغوره کړی نو دا ګوره مبارک بادي دا نیو طرف ته ګوره الله تعالی او صبر واغستو نو جداواله دا باندې راغې نو په دې باندې ته صبر کوا او بل طرف ته خپلار په ملک دوه باندې د بادشاہت ملاو شو نو په دې بادشاہت کې در الله چې تغوره کړی د دې لپاره نو تر هغه نعمت شکریا ادا کوه لا رزء اصبح في الاقوام نعلم نشتره سم مصیبت لا رزء نشتره سم مصیبت اصبح في القوم چراغله پر قوم کې نعلمه منګ پیجنو هغه کما رزق تلګه څنګه چې تاسو مصیبت تر رسیدلې مطلب دا په ذات چې کوم مصیبت تر رسیدلې نو په دې قوم کې د څه مصیبت بل چاته نه رسیدلې ځکه چې استابلار وفات شوی دی ولا عقباک او نه استا انجام او نه د اچا انجام ستاره بهترین انجام بشاندي مطلب دا کنه چې لکه اوس خوستاب لار چې دا وفات شو دا او څنګه چې لګاتار د کم غم او تکلیف ته رسیدلې د سی بل چاته نه رسیدلې هوتا د ستاره پلار په مړ کېدو باندې بادشاہت ملو شو او انجام کار لگا اخره کې تر دا بهترین انجام کم د پلار د مړ کېدو هغه ته دا ملو شو نو د قشان انجام ته تند رسیدلې
پوه شو به معنی نه دا ګوره په دې شعرونو کې مختلف قسم فنون جمع کړل لکه د غیب کوم جمع کو تعزیت او تانعه مبارکبادي دای په دوانه چې دا جمع کړل نه د افتنان وای هغه په دې پوه شوي الجمع دی لسم نمبر جمع جمع څه ته وای و ان يجمع بين متعدد في حكم واحد چې مختلف سيزونه ډیر سيزونه په یو حکم کې تندارا جمع کې کا قوله ان الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة إن الشباب والفراغ والجدة بشك زواني أو فراغت أو مالداري مفسدة للمرء خرابون کې فسادون کې انسان لرا أي مفسدة ډیر زیات بربادون کې مطلب دا کنه چې لکه درې سوزونه یې درې سوزونه په یو حکم کې چنده راځم کړل چې ځواني او فراغت او مالداري دا بهترین بدترین چې دا مفاسد ندي چې ګوره یو خو انسان ځواني جو په وجود کې طاقت او قوت موجود وي او بل دا وزګار وي اس کاری په دنیا باندې نه او بل دا چې مالدار هم دی نو د ګناه هر قسم اسباب هغه ته مهیا دي نو دا بدترین مفسده التفریق تفریق څه ته ویل کېږي د یو قسم دوه سيزونه کنا او په دې کې د یو سيز د پاره هم صفات وي او د بل سيز د پاره هم صفات وي خدا دوانه سيزونه چې یو شان دي صفات والي په دې کې د یو سيز صفات په داسې طریقې سره د یو خصوصیت په داسې طریقې سره بیان کی چې هغه په دې بل خپل ملګری باندې یو اوچت کې او بل خطه کې تفریق وي چې اصل کې د دوانه سيزونه یو شان دي وي خو د دې د دوانو سيزونو خصوصیت او صفت په داسې طریقې سره بیان کی چې یو د خصوصیاتو په اعتبار سره اوچت کی او بل د خصوصیاتو په اعتبار سره کم کی پوه شو به باندې تفریق څه ته ویل کېږي چې یو قسم دوه سيزونه دی بیانای او په دې کې د یو سیس د پاره یو د سیس زائد خصوصیت بیان کی چې دا غي د وجنه په دغه دوه سيزونه کې یو سیس دا اوچت شي او بل پکې څه شي کده شي هو التفريق ان يفرق بين شيئين چې جداواله راشي په من د دوه سيزونو کې من نوع واحد د یو نوعنا لکه سم مثال له ما نوال الغلام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء نوال ویلګي سخاوت ده ما نوال الغلام وقت ربيع وقت ربيع موسم ربيع د پسرلی موسم په وخت کې ما نوال الغمام وقت ربيع نشتره د موسم ربيع کې د وریځو هغه سخاوت کنوال الامیر یوم سخاء پشان د سخاوت د امیر په ورځ د بخشش باندې فنوال الامیر بدرة عین پس د امیر المؤمنین هغه سخاوت د لزر درهم تیلیلا بدرتو بدر مفرد بدور جمع او عین چې دا تیلی ته وای نو 10 تیلی چې پای کې 10000 درهم پراته ای دا بدر وای ونوال الغمام قطره ماء او دا وریز هغه سخاوت هغه یو قطره وبدي وسو ګره دی خو دی وای کنه چې د وریز هم سخاوت ته او د امیر هم سخاوت ته نو د امیر المؤمنین د پاره هم سخاوت ثابت کو او د وریزو د پاره هم سکو سخاوت ثابت کو نو موږ وی چې دوه سيزونه د یو شانتي کې بیا په دې دوه کې د یو هغه خصوصیت د زائد بیان کې چې یو اوچت شي او بل کده شي نو ګور لاولې د وریزو د پاره هم سخاوت ثابت کو او د امیر المؤمنین د پاره هم ثابت کو خو بیا پکې وی چې د امیر المؤمنین سخاوت ده چې د لسلزر درهم تیلې خلکو لور کوي او دا او دغه د وریځو سخاوت ده چې سب یو قطره وبره به نور ګور سخاوت خو د ځوانو ده خو د امیر المؤمنین سخاوت سیوا کو چې د روپۍ ویشي او د بل جنن دا وبا ورکه خلکو پوه شئ نه دې تفریق ویل کېږي چې دوه سيزونه د څه بیان کی چې بدی کې د یو سیز چې لاول باندې یو ځانتي بیا د یو سیز د زائد خصوصیت بیان کی چې یو خطه کې او بل څه کې اوچت کی پوه شئ ما نوال الغمام وقت ربيع نره هغه سخاوت د وریزي په موسم ربيع په وخت کې پورست
کنوال الامیر یوم سخائن لگ پشان دا امیر د سخاوت یوم سخائن په ورځ دا بخشش باندې فنوال الامیر بدرة عین پس د امیر المؤمنین سخاوت لزر درهم تلی دي ونوال الغمام فت قطرة ماء او د وریځ هغه سخاوت هغه سپ یو قطره وبدي هغه پوه شوي پوره ده